بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الشرکہ شریکہ کتاب الشریکت. چونکہ بعضی مسائل د شبعی تعلق د شریکت سره لرلو نه د شبعی د بحث نه پس بیان د شرکت کی لغت کی خلط ویل کیږي او بشریت کی عبارت عن عقد بین المتشارکین فی الاصل والربح. دا عبارت دی دا عقد نه چې دو متشارکین ترمنځ وشي اصل کې شریک شي او ورسره ګټه کې شریک شي. کتاب الله سنت اجماع سره مشروعیت دی فهم شرکاء فی الثلث. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شريكي في الجاهلية شريكي في الجاهلية دغشان قال الله أنا ثالث شريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت أو إجمام بمناقضة دا أو دغشان أقل امتقاضة کی چه شرکت دی سیزکا مال پکی گٹل شي. ابحاث البحث الأول الشركة الصحيحة دوغت مباحثي جړلي یو شرکت صحیح درې یو شرکت صحیحه دي یو شرکت فاسده دي یو خاتمه ده. به شرکت صحیحه کې غټه سطح باندې تقریبا و مباحث چړل شوی دي. موږ به یو شمارو هر یو کې به خپل جزئیات دی هغه وایو متوجه شي منیسه. شرکت په دوه قسمه معنی دي یو ته شرکت ملک وي یو ته شرکت عقد وي. توجه شرکت ملک شرکت عقد به شرکت ملک چې په دوه قسمه معنی دي. اولی تعریف وکړو شرکت ملک چاته ویل کیږي هي ايتملك شخصان فاكثر عینا من غیر عقد شرکت. علامه شامی وای مالکان شي دو کسان یا زید دیو عین شي بغیر د عقد شرکت نه. څنګه میراث کې ورته چپاتی شي شریک تور ما غنم مو ته میراث کې پاتې شو دواړو ته یا په شریک باندې دواړه غنم واخلي یا په شریک دواړو ته څو غنم هبه کی یا په شریک دواړو لا د دوا سقې اتفاقی د درې څلور پنځه ټول بکی دي څوک ورله د غنم او غیره وصیت وکي او دی وی قبول کی هم دغه شان د یو غنم بل سره غیر اختیاري شریک شي وربشي شریک شي د یو غبره چت کی د بل غلاندې چت کی چت سورې شي بر چت وللاندې راول ویږي ګډ وډ شي. دا څومره صورتونه ویل د ټول شرکت ملک دی او بده کې مرکزی خبره دار شي دی کې شرکت د پر عقد نه کیږي بس خود به خود وشي دی بل سره فرق دی اول کې باقاعده عقد کیږي ایجاب او قبولی. تاسو بده پوه شئ. برحال شرکت په څو قسم شو دوا شرکت عقد شرکت ملک. به دا شرکت ملک خپل کور کې په دوه قسمه دي یو اختیاري تور باندې دواړه مال د دواړو مال خلط شي او یو غیر اختیاري تور باندې د دواړو مال خلط شي. اختیاري تور دواړه په شریک باندې مثلا یو من غنم والی څوک ورته یو من غنم هبه کوي دواړه قبول کی قبضه کی وصیت ورته چا کړی دواړه قبول کی او غیر اختیاري تور باندې میراث کې ورته پاتې شي دیوا غبرې دیوا غلاندې بر چت سورې شرو ورزيږي. برحال شرکت ملک په څو قسم شو دوا اختیاري غیر اختیاري لاندې لیکلي ها. نو به دي اول قسم حکم داده لو باع احدهما نصيبه عن اجنبي بغیر اذن الشريك لا يجوز. کچری اختیاری تور باندې دواړه بغیر اختیاری ما اول بغیر اختیاری ملو کنه اي يصير مال كل واحد منهما مشتركا بينهما بغیر اختیاری ما را مخ کې به ورې ولسم دا شرکت ملک یو اختیاری دی بل
غیر اختیاري دی د غیر اختیاري حکم دادې که یو خپل حصہ د بل د اجازت نه غیر خرڅي جایز بنوي بل نه باقاعده اجازه تخلي ورسېدلې او دا ال چې په اجنبي خرڅي او که یو خپل حصہ په خپل مقابل شریک باندې خرڅي بس به خو خبره به کې نشته بیا خو دا الریډي اجازه دی چيلي او کچري د شرکت ملک اختیاري وي او بده کې یو خپل حصہ په اجنبي باندې خرڅي نو ګورو با چې مقابل ته بده کې ضرر شته کنه که ضرر ورته نو د اجازه نه غیر خرڅولې شي دلته مطلقاً د سې لیکلې اذا باع احد ما نصيبه من اجنبي بغیر اذن الشريك جازا خو علامه شمی په کې راقید لګولې کچري مقابل شریک ته په کې ضرر نو په دې دویم کې دغه د اجازه نه غیر خرڅولې نشي تصور سیدلې وان باع احد ما نصيبه من صاحبه يجوز في الوجهين جميعا كذا في فتاوى قاضي خان تاسو پوه شولې دا هر یو حکمونه مزدک لګا برحال ذهن کې بواچوي خپل کتاب کې وای په شرکت ملکی یو د بل په حق کې نه کفیل وی او نه وکیل وی بلکې اجنبي چې اجنبي د بل په حق کې خو بالکل تصرف نشي کولای لا يجوز لاحد ان يتصرف في مال الغير بلا اذنه دا خو نشي کولای خپل حق کې د اجازه ضروري ده کنه ده خبره مکړه تاسو پوه شئ وګورئ حجی دو دا شوګه به چا دې دوه کوم تقسیم کړی دی چې شرکت ملک اختیاري کله پاین کی کله بدین کم چې بتاین نه متعین کیږي کی او شرکت غیر اختیاري کله په دین کی او کله په عین کی نو مجموعي تور د شرکت ملک څو صورت شو سلور شو به شرکت عقد چې دغه تعریف داري چې د شرکت د بار دوا یا زیات کسان باقاعده ایجاب او قبول عقد وکي به دغه عام طور مشهور تقسیم دار چې څلور قسم دي مفاوضه عینان عنان او وجوه او صنایع رسیبه نو څلور قسم دغه شو خو سیدا دا چې هغه بشپق قسمه دي اولا بدو قسمه شرکتي عقد مفاوضه شرکت عقد عنان بشرکت عقد مفاوضه بدر قسمه شرکت بالاموال مفاوضه شرکت بالوجوه مفاوضه او شرکت بالصناعي مفاوضه شرکت عنان شرکت بالاموال عنان او بالوجوه عنان او بالصناعي عنان مجموعي تور دغه څو شپږ او څلور د دې شو نو لس قسمتي جوړ شو تاسو پوه شولې او یو بکلا بل له ګل د کدو ګل له یو تاسو کوم لاندې ته بل له یو علامه اتاسی فرمایي وسوا هذين القسمين شرکت وقود او شرکت ملک نه علاوه شرکت الاباحه مشتنه دا لا څه دي وهي كون العامه مشتركين في صلاحية التملك بالأخذ والإحراز للأشياء المباحة عام خلق شریک وي په صلاحیت د دې کې چې مالک جوړېدل شي په اخذ او په احراز باندې احراز په اړه کې مخکې ویلو چې دا سبب ملک دی للأشياء المباحة اشیاء مباحه او کې چې څوک احراز وکي من سبقت يده فله التي ليست في الأصل ملكا لأحد كالماء لکه وبشوري لکه غیا شولا لکه اور شولو دغه غیري مملوکه غرونه هم دغه شان غیر مملوکه زمکی د غیر مملوکه غرونو او د غیر مملوکه زمکو ونی بوټي دا ټول چې دي د شرکت اباحت ورته ویل کیږي دا درې مستقل قسم شو نو د دې یو شو د دې بل څلور او د دې بل شپږ نو ټول څو شو یولس نو به څوک ولي کې نو به وسی سره د احکاماتو تاسو پوه شو لګن څوک به ولي کې ته به لري کې نور به څوک لګي
زرین خو نه لیکي چې ته تعالی د قصه ولیکي زرین خو ایامتی کې خپل ډېرې قصې ډېر شي کې دې چې درس هم شروع کړی درس و نه شروع کړی او کنه دا شونه کې 10 منټه 15 منټه باندې کار نه کیږي ډېر ټایم باور کې مخکې راځي جی البحث الاول الشركه الصحيحه الشركه على ضربين شركه املاك وشركه عقود یو مسله دیمه فشركه الاملاك تعریف هم کړو هيا ايتملك شخصان فاكثر عينا من غير عقد الشركه او کله قبل تقسیم بکې روباسو به د عین قید بم تل ریکو عینا او دینا به ور سره وایو شرکت املاک العين يرثها رجلان الشركه غیر الاختیاری شو میراث کې ورته ملاو شو الشركه الاختیاری او یشتریانها بلاندې لیکلي او وکذا ما وهب لهما او اوصالهما به فقبلاه وكذا اذا اختلط مال كل واحد منهما بمال صاحبه خلطا لا يتميز تصبوا يشولي فلا حكم سره فلا يجوز لاحدهما ان يتصرف في نصيب الاخر الا باذنه فردي نصيب کی نشي کولای خپل نصیب کی تصرف کولای شي کنه غیر اختیاری کې منګ ویلیو نشي کولای او اختیاری کې مونږ ویلیو که ضرر نو کولای شي او که ضرر وغي کې نشي تاسو پوه شئ برحال نصیب اخر کې اجنبي دي نو ځکه وسله چې تصرف کوي یا به مالک وي ځکه تصرف کوي یا به ولی ځکه تصرف کوي کاغه پلان نکي او کاغه وسی وي او کاغه قاضي وي او یا به وکیل وي او دلته یوم نه دی نو څنګه تصرف وکي تاسو په نه شولې ذهن کې کېنه وای کا تصرف د بار ملک ولایت وکالت کیو ضروری دی وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالاجنبي سما خبره وکړه برحال هغه ماده ور سره ولګلان دي لیکلي لان تصرف الانسان في مال غيره لا يجوز الا باذن او ولايه یا به اذن وي یا به ولایت وي ولایت کړي ملک وي او کام ولایت وي او قاعده نمبر 94 سوا لا يجوز الامر بالتصرف في ملك الغير دا څه وکنه باطل دغه شان دربسي 95 سوا لا يجوز لاحد ان يتصرف في مال الغير الا باذنه دا څه لاندې تختیل غولي او تو ګوري الشركه في المملوكات الصحيحه شركه الاملاك بدوق اسمها اختياريه وغير اختياريه او في المباح او به شركه العقود مفوضه عنان صناعي وجوه او دونه بشركه في المباحات الفاصله دي بيان برازي وعلم ان شركه الاملاك على نوعين دا قصه ټول لیکلي ما وکړه لکه مخکې راځي دوه مسلې وشولې یو د مطلق شرکت تقسیم وکړو او دویم د شرکت املاک یو ضمني غوند کې تعریف او دغه حکم بیان کو دریمه مسله ما ول و مسلې بټولې بیانې وضرب ثاني شركه العقود هغه شرکت عقد دی وركنها الايجاب والقبول ایجاب او قبول ارکان دی یو بو اشارتک فی کذا ويقول الاخر قبلت شرط ولا ان تكون فيما يقبل الوكاله توجه دي هر غشي کې بدا ټیک وی هر غشي کې چې وکالت قبلې دي خپل شرایط دي ان شاء الله وایو کوم شي کې چې وکالت صحیح کیږي دا ولا شرط دی التبدا شرکت صحیح کیږي شرکت عقد کوم شي کې چې وکالت ټیک نه لکه مباحات التبدا عقدم نه وی ټیک نو وکالت ولی ضروری دی ولی سب کله چې دوه کسان شریکی کې نو شرکت کې خو یو د بل په ملک تصرف کوي نو هو مالک دی نه ولی دی نه حالان کې تصرف ضروری دی نو څنګه به کوي وکیل به کنه نو ځکه به کوي تاسو په نه شولې تور رسیدلې کا د قیدی د خامخازین کې بخی کینیګا وضرب الثاني شرکت العقود وهي على اربعه اوجه مفاوضه وعنان دوړه ټیک دي وشركه الصنايع وشركه الوجوه وجه حسر وللكل اذا تصور ان الشريكين اما يذكر المال في العقد او لا مال به تذکر کړي یا نه کنه مال تذکر کړي دوه قسم دي
فإما يستلزم اشتراط المساواة في ذلك المال في رأس وربحه أو لا فإن لزم فهي المفاوضة فإلا فالعنان شبه روان دي کا او کمال ذکر نہیں کرے نو فإما أن يشترط العمل فيما بينهما في مال الغير أو لا نو اول صنعه دي او دیم وجوه دي خدا خنا دیکھا والأولى أن يقال والأولى أن يقال سيداد چالا ثلاثه وجوهين دي شركة بالأموال وشركة بالأعمال وشركة بالوجوه بهر یو دو قسمه رشفق شو او موږ ولن دو قسمه کړي هر یو درې درې بیان کړیو خبره پکې نشته کا کبر سرته چملې او کو سرته چملې خو ګوري بابا تاسو وایئ شي کنه وكل واحد منهم على وجهين مفاوضة وعنان فالكل 6 تتبع كذا في مجمع الأنهر كي أنهر هجي مخي رازي قياس تقاضا ده كي شركتي مفاوضة دي صحیح نشي وجه ده دي كي وكالة مجهول وي او كفالة مجهول وي را بشراله او ځان لچ وکالت مجهول ویم باطل وی ځان لچ کفالت مجهول ویم باطل وی یو شي کې چدواړه جمع شي طریقې اولاد باطل وی خو به صحیح دي استحسانا نصب کې دیکھا صاحب د هدايه ذکر کړي اگر کوم وحشي وې دا نس مونږ نه وندلو فاوذو فانه اعظم للبرکه برکت په کې زیات دی وي وکذا دغشن استحسان بالتعامل هم دي يعاملونها من غير نكير وبه يترك القياس نس چراشی او تعامل چراشی قیاس خو بپریدي یعنی استحسان بالاثر او استحسان بالاجماع باندې عملی اجماع باندې به استحسان پریدي کنه دا قسم کړي وي او پاتې شو مسله د جهالت نو قانون دا دی ولې سب کوم شی کله کله یو شی اصلا سینی اصول امام کرخی کې دي ښا را روان لیکلم دی وایي به خو طبعا صحیح وي مازیګر مون بس 2 رکعات نفل صحیح نه دي خو کې وسړي غلط شو یو سړی څلورم رکعات کې قاعده کړي پنځم د پاسه درو سجده مکرر وته یو بل وکنه 2 رکعات نفل تبان نشو او کني هغه قاعده مر سره څه مسلګي تقریبا چې 77 نمبر ماده وا قد يثبت الشيء قد يثبت الفرع بدون ثبوت الاصل نو فرعنا كزمنا ولو وصلنا قصدا قاعده ور سره لګي هغه اعلان دي مسلې ذکر کړیم دي او ته وګورئ حجي او وجه دا به صاحب د هدايه ذکر کړي چې شرکت مفاوضه با الا مناقضه کیږي چې باقاعده لفظ د مفاوضي پکې وي یا د دې لفظ زنی خیر دی خود سي لفظي چې دې کوم شرایط دي هغه راګيري ځکه اعتبار خو تاسو ته پته ده لأن المعتبر هو المعنى العبرة الامور بمقاصدها دیکھا لاندې کوم تختی لګولې دغه وګورئ المال والعمل من الجانبين الشركه بالاموال الشركه بالاعمال الشركه بالوجوه هر یو بدو قسم دي رضی والله وسدر مباحث وشو څلورم کې اوس د څه مسائل چې ما ویلو دم چې دلته ویلي وې خوا ځکه د مفاوضي او موږ وسو مفاوضي تران نه وځو خو موږ دا غو اتباع وکړل هغه مخکې ذکر کړیو نو محشي فاما شركه المفاوضه دا څلورم بحث شو کا پدې کې راته تقریبا مجموعي تور باندې اته مسلې بیانې شركه مفاوضه کې اول مسله تعریف راته کوي فهو ان يشترك الرجلان دو کسان شریک شي مالیم برابر وي تصرفم برابر وي دین کې برابر وي او دا عقد په وکالت او کفالت دواړو هر یو د بل وکیل مشي او هر یو د بل لپاره کفیل مشي سوال دار بره خبره وکړه عقد مفاوضه کې په کوم اشیاء کې مساوات پکار دی د پنځو شینو کې مساوات پکار دی ضروری دی رأس المال کې بدواړه برابر وي دا څنګه چې کوم مال شریکي کې به برابرۍ
نه د یو په ملک چې څومره مالی د بل په ملک به هما عمر مالی او دا نن سبا د سه ممکن نه ده خامخا د چا سره پیسې کمې زیاتی د سیده کنه ده حتی چې دوام د پاره دا شرط دی صرف ابتدا لپاره نه بقا د پاره هم بقا د پاره هم شرط دی که بقا ان دی په پیسې کمې زیاتی شي کنه به مفاوضه ختم شوله نو دا ډیر مشکل دی دیو جن امام مالک رحم الله وی دا عقد مفاوضه په کې لا چی شه دی تاسو ویږي کنه صاحب د هدایت امام مالک رحم الله قول ذکر کړی رستو یو مسله کې به مفاوضه کې داغه یو حکم کې اختلاف ذکر کړی دی نه کته خپل چینی پیجنی به څنګه راوړو جوابداري ګری چې بل راي رستي پیجندري دوی مرای دغه برحال یو په رأس المال کې مساوات وي دویم په تصرف کې الکه یو چې څومره تصرفات کولای شي اهلیت لري بل ما عمره کولای شي اوس یو کافر دی یو مسلمان دی نکیږي کافر په شراب او خنزیر کې تصرف کولای شي مسلمان نه شي ماشوم دی غټ دی نو ماشوم خو محجور دی ډیرو تصرفاتو کې غټي کولای شي غلام آزاد نو غلام محجور دی او آزاد نه دی دغه شان لیونه اورو دی مینس کې نه کیږي نو تصرف کې به برابر وي نفع کې به برابر وي نفع به د دوړو برابر وي کمه زیاته رااله به مفاوضه نه ده اهلیت تصرف د تصرف اهلیت کې به هم برابر وي لکه وختي چې ما مثالونه ویل محجور او غیر محجور کې یو اهلیت تصرف نشته بلکې نشته او کفالت پنځم نمبر یو بم کفیل وی بل بم کفیل دواړه به دې کې برابر دي څوک چې کفالت اهل نو ابراله راشي کفالت تبرع وی او څوک چې تبرع اهل نه یا د کفالت اهل نه نو ماشوم لیونه د کفالت اهل نه ځکه تبرع اهل نه دا دې کې مساوات ضروری دی که یو ماشوم بلغټو د دې شرط بوجبم صحیح نه وي بهرحال رأس المال کی تصرف کی نفع کی کفالت کی اهلیت تصرف کی دې پنځو شیانو کې مساوات ضروری دی بهرحال دا شرکت مفاوضی یو حکم بیان شو کا یو مسله بیان شو چې هغه تعریف ايشترك الرجلان فيتساويان في مالهما وتصرفهما ودينهما دویمه مسله په دغه تعریف باندې وس تفریقی فتجوز بین الحرین المسلمین دوا حرین مسلمانانو بالغانو عاقلانو ترمنځ سیدی دا څلور صفات یو کیم دی بل کیم دی حر اسلام بالغ بلوغت عقل ولا تجوز بين الحر والمملوك ولا بين الصبي والبالغ ولا بين المسلم والكافر ذكر مساوات نشترين لأن الحر أعم تصرفا من المملوك لأنه يملك التبرع والمملوك لا يملكه تصرفات يونشو ولأن الحر يتصرف بغير إذن والمملوك لا يتصرف إلا بإذن المولى بكي مساوات نشتا وكذا لا يجوز بين الحر والمكاتب ولا بين بالغ وسبي لأنها تقتضي الكفالة او كفالت د مکاتب او د ماشوم چره لا تصح او اذا لم تصح كانت عنانا ببت عنان جوړیږي د قصې ورستو کوم د مسلمان او د کافر ترمنځ ویل نه صحیح کیږي دا طرفین قول او قول راجح کی هم دا مفتابه دي امام ابي يوسف رحم الله وی صحیح کیږي کله کافر او د مسلمان ترمنځ د دوو زمینو ترمنځ صحیح کیږي ځکه دواړه تصرفات کې برابر دي اگر کې دین د دواړو مختلف وي دي الكفر ملة واحدة یو که کتابی او بل مجوسی او به هم جائز ده او درم ولا يجوز المفاوضة بين العبدين تجوز المفاوضة بين عبدين ترمنځ نه ده سي دو ماشومان ترمنځ نه ده سي مکاتبین ترمنځ نه ده سي ولې کې مفاوضه کې کفالت ضروری دی او به خو هم پکې اهل کفالت نه لري الکه دا صوفيږي کنه دا په یاد دی دا رحم مباحث دي ښا کله مفاوضه مې یاد نه کړنی دي خو ورپسې اهم دي مخکې راځي درېمه مسله د عقد مفاوضي وتنقض على الوكاله والكفاله دا مرکزی حکم دی ښا
عقد مفاوضه منعقد کیږي وکالت او کفالت دواړو باندې هر یو بدبل وکیل وي وخت مونږ ویلي وکالت ولی ضروری دی چونکی شرکت کې یو د بل په ملک تصرف کوي مالک دینا ولیم نه دی اذنم نشتا نو به شرکت نه قایمیږي دی وجنه بل به وکیل شي اذن براشي بکی شرکت خو صحیح شي چې یو د بل ملک تصرف نشي کولای نو به شرکت شو نه به چې یو خپل ملک څخه تصرف کوي نو ګټه تاوان ټول دته دي دا بل نه ګټه دا نه پیتاوان دي دغه شانغه ابلم دي شرکت د سره شو نو شرکت انعقاد د بارا یو بدبل وکیل ودا ضروری ده وکالت ضروری ده اما الوکالت فلتحقق المقصود وهو الشركه في المال کفالتم ضروری ده کفالت والی دې لپاره چې مساوات راشي مواجب د تجارتو کې هغه دا چې یو څه اخلي پیسې مطالبه څنګه د نه کیږي چې د بل نم کیږي کله د نه مطالبه کیږي او د بل نه کیږي به هم مساوات نشو حالانکه مساوات نو مفاوضه کې ضروری دي مفاوضه معنی خپلم مساوات معنی دا صاحب د هدايه په کې شعر هم ذکر کړی دی اړین مزیدار شعر دی که خدای په کې شعر ترایات کی چې اقوم نشي کامیابېدلې پښتو کې ترجمه دا چې ټول خلک پکې برابري ولا سرای او د چا چې بیاقل نه اهل سړی مشر جوړ شي کنه دا د څه چې لکه مشر د سره شته دی نه دا قوم به کامیابېدې نشي څنګه دې شریعه سادو لفظم بکره راغله سادو سیاست والا مخکې راځي څلورمه مسله بکی اثر د وکالت واوريخه چونکی یو د بل وکیل دی نو یو چې سم اخلي د دا او د بل به شریکی څنګه ځان له خو ځکه علي چې مالک خپل اخلي نو بس ځان له شو او د بل وکیل دی نو چې کوم شی واخستل غوې نیمه ځان له واخستلو د وکالت په وجې نیم بل له واخستو به شی د خپل شریک شو شرکت قائم شو تاسو په شولې وما يشتري كل واحد منهما يكون على شركه الا طعام اهله وكسوتهم البته د طبقات ولګوي وهو محمول على ما اذا كان الشراء باذن شريكه چې یو څه اخلي نیم بزان لې نیم با بنا بر وکالت د بلی خدا الله چې د بل په اجازه تي نو قبل من کړو دا شمال وای خصل به د غزان لې به غو شو دغه شی بوې شو ها یو خپل اهل او عیال خوراک کلی کبړېلی د شرکت نه شرکت د مال نه کوم پیسې ادا کولی نیمه به واپس خپل مرګي لور کوي الکه داتې ولی مستثنا کې اذا ذکر مستثنا کوم لان هذه الاشياء مستثنات عن المفاوضه او بقاعده لكلي مواضع الضروره مستثنات من قواعد الشرع د ضرورت زینه د قواعد شرع نه مستثنای شرع قاعده دا و چې مساوات دي یو چې سالي نیم بددي نیم بدبلي داتې مستثنا دي دغه دي کی ضرورت دي یو به خوراک کپړو ته ضرورت دی بل بنئ نو سه کاخلی او بل دم بکی شریکی نو غریب په کیسه تاوانی کیږي او کنيلی هم کار نه کیږي برحال شروع کې موږ دا ویلو فإن قلت الوكالة بالمجهول لا تجوز دلته وكالة مجهول لن ولا جائز کې نو قلت التوكيل بالمجهول لا يصح قصدا ويصح ضمنا ضمنا سيكيږي قصدا بني ټیک ودغه شنبل اعتراض الكفاله لا تجوز الا بقبول المكفول له في المجلس مكفول له دا مجلس کې قبول کوي دلته خو نه دی کړي ويجي وذلك في التوكيل في التكفير قصدا کې دي دلته قصدا نه دي ضمن راغلي دي او به قاعده ویلي اما اذا دخل في ضمن شيء اخر فلا يشترط كما في الوكاله بس دغه قاعده شولا چې کوم شي ضمن راضي غیر بارا نه د ضروري چې خامخا د اصلا شرایط دی بګيوي پنځمه مسله
خجي تر اوسه څلور مسلې وشولې کنه مفاوضه کې د مفاوضي پنځمه مسله اثر د کفالی را تبیانې وما يلزم كل واحد من الديون بدلا ما يصح في الاشتراك فالاخر ضامن له وليس کوم شي کې چې شرکت صحیح کیږي او یو کس باندې د هغه پایوس کې بدل لازم شو نو صرف دا بضامن نه بل بم ضامن وي وما يلزم كل واحد من الديون یو باندې کوم قرضونه به څنګه رال بدلا عما يصح فيه الاشتراك د سیوایا یو باندې کوم قرضونه رال او دا قرضونه کوم شي کې شرکت صحیح کیږي دا غي په وجه پیرال مثلا کتابونه واخصه د په وجه به شرکت رااله کتابونه کې شرکت صحیح کیږي نو دا پیسې بدو کمی بدمانه رااله کنه نو چې کتابونه بده خرڅ کړي دي دنه مخته شي ابل نه مخته شي تاسو بیان شولې ځکه هر یو د بل لپاره څه دی کفیل له وما يلزم كل واحد من الدون بدلا ما يصح في الاشتراك فالاخر ضامن له الګر استثنایی صورتونه کور د سکنا د بار خستل موخه دي کې بل نه شریک او د رکوب د بار سواری خستل کې بل نه شریک وته د بار جاریه استخدام د بار جاریه خستل کې بل نه شریک دام نه ویلي بار خپل مسلې تراشي والمراد بدل الشيء الذي يصح في الاشتراك ديون براشي کنا خو بڅ کې راشي دیو شي په بدل کې کم شي چې اشتراک صحیح وي کا اوس راشي یو سری زمکه واخصل زمکه کې اشتراک شرکت نه نسی او د زمکه په وجه په یو کس باندې قرضونه رال د دې ببل به کفیل نه زکات د مفاوضي مطلب دا دی چې وسړي یو داسې شیخ استلو چې کې شرکت صحیح پاغه باندې قرض راتلو بل به کفیل غنی مغستې شي اوس که یو داسې شیخ استلو چې شرکت پکې نو صحیح لکه عقار نبی به مطالبه هم ددنه کې بلې باندې د ذمہوار تاسو به دې پیږئ ور سره مفاوضه ختم شوله لأن لا تصح فيها ځکه عقارو کې شرکت ټیک نه دی عقد مفاوضه به کې نه دی صحیح وما يصح فيه الاشتراك اوس کوم شي نه دی ولې سي چې هغه کې اشتراک صحیح دی نه یو کولو دغه عقد یو کولو بل بم ذمہواری هغه شرع ده خدا عقارونه علاوه بيع عمدا استئجار اجارم ده وما لا يصح فيه کوم شي کې اشتراک ټیک نه دی جنایت چا کولو څه پیسې براتللی شي لاندې شته څه شي کولو ازګو دی تاسو به کې کنه جنایت چا وکړلو پاغه باندې پیسې را لیدي کې ببل نه سیموار ځکه شرکت به کې ټیک نه دی یو کس نکاح کوله او خزر مہر مقرر کو نو دا به صرف غزي مواري خلع کی خزي خاون ته عوض ورکو خزه به ذمہواری او صلح اندم العمد کی او دا غشان نفقه چي دا پدې کې بل نه ذمہوار خدي کې شرکت ټیک نه دی وګ بغدی الکه خجي شپږمه مسله اثر د اشتراط مساوات اثر د وکالت هم وش اثر د کفالت هم وس د مساوات اثر واورا فین ورث احدهما مالا پدې دواړو کې چې یو تا میراث کې سمال میلاو شو یا ورته چا هبه کو قبول کو د مملوک زید شو د بل په مقابله کې مساوات فوت شو لهدا عقد مفاوضه ختمه تاسو نه رسي فین ورث احدهما مالا تصح فيه شركه وګوري ما تاسو ته ویلو بقا کې مساوات ضروری دي او وهب له ووصل الى يده يعني قبضه وکړه بطلت المفاوضه لفوات المساوات تصور سدلې دلته ویل مالا تصح فيه الشركه اغه مال چې شرکت بګي سي وي په دې سره احتراز لعما اذا ورث ما لا يصح فيه الاشتراك على صيغه المضارع المنفي لا يصح سيدا كالعقار والعروض او وهب له ذلك فوصل الى يدي په دې صورت کې به مفاوضه شنه نه باطلېږي ځکه شرکت پکې نشته فلا تاثیر له
نګه کمی کې زیاتی کی مساوات باندې اساسا نه ورځي مفاوضه باندې ورسره دا وصارت شرکت عنانا شرکت به عنان عنان جوړ شي ډېر بری وقایده دا صاحب د بحر لباب وغیرہ ټول ذکر کړی دا صاحب د قدرت متیندی کی اشاره وکړه کله چې شرکت مفاوضه یو شرط فوت شي او دا شرط په عنان کې نه ضروري نه شرکت مفاوضه نه به خود عنان جوړ شي امون ویلی امور المسلمین محموله علی السداد امام کرخی رحم الله شپږم مسل کې وایي مسلمانانو امور به محمول نیغي باندې کا على صحه متى امكن ویلی مو کنه نو که شرط د مفاوضه نه موجودي کې عنان جوړيږي جوړ به کو خامخا باطلوینا دیو جنوي بحر کې كل موضع لم تصح المفاوضه لفقد شرط نشتا ولا يشترط ذلك في العنان هلن کې دغه شرط پانان کې نشتا نو کان عنان دوړه سید ما ویلو لاستجماع شرایط العنان شرایط پکې دي نو بحر کې وې سب نمبر 153 جل نمبر 5 کې حجدا مشوره متى نقد بالشركه وما مساله الک کوم د مخ کې شپګم واخه کوم شي کې شرکت صحیح ده کوم شي کې نه دی وایي تاسو لږ متوجه شئ کوم چې خلقي سمن دی باغی کې شرکت صحیح ده یا عنوان د سور کوي چې په اسمانو کې شرکت صحیح ده او په عروض وغیرہ کې شرکت صحیح نه ده به اسمان عام دي خلقي سمن وی لکه دراهم او دنانیر او که مروج سمن وی تعامل خلق به جوړ شي لکه تعامل خو اعتبار دی کنه العاده محكمه استعمال الناس حجه يجب العمل بها ثم ما دوا دا 3600 مخکې 3500 اور سره دام ویل شي دا 3700 چې دا لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان نو که یو زمانه کې څه به سیمه رواج شولې بس احکام به دغه موافق بږي د پیسو چلیږي برحال صاحب د هدايه دغه دوه مسلې کړي یو به خلقي پیسې وي او هغه پیسې چې هغه کې تعامل خلکو به اعتبار پیسو جوړ شو بس هغه کې هم صحیح وي ولا تنقد الشركه الا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقين داري خچ تعامل بږي جوړوي ولا تجوز بما سوى ذلك دیو جن فقهي ضوابط کوئی عروض سامان عروض معنی سامان میں عقد شرکت جائز نہیں دراهم و دنانیر کی ولی سید فلان اثمان الاشیاء فلانها اثمان الاشیاء دا اشیاء سمن دینو او مستهلکات په دې متقوم کیږي کله چې شی هلاک شي قیمتي بدراهم و دنانیر لګي پتاین نه متعین کیږي نه د دواړه د درې شینا اشیاء د بار سمن دی یو توجه بطور سمن استعمالي یو زوات القيم کی بدی قیمت بدی قضا بدی باندې کیږي دوا پتاین نه متعین کیږي درې د درې وړ علامې د سمنیت دی لکه دا غزقزین کې نه وای کم عام طور چې اشیاء د بارکم ش سمن جوړیږي خدا سمن دی زوات القيم کې چې کوم شي قضاء واجبيږي زوات القيم کې نو غڅوکي دم حکم دم علامه او حکم دی دا سمن او بتاین نه متعین کیږي دراهم او دنانیر نو دم علامه د سمنیت شولا هر چې فلوس نافقه فإن تروج رواج الاسمان فالتحقت بها غسر ملګری شنو اسمان سره او چا ولیدا د امام محمد رحم الله رای د بهرحال مفتابه ده واما لا تجوز الشركه بالعروض عروض کې شرکت نه لري صاحب د هدایت دوه وجې ذکر کړي تاسو تلګ متوجي شئ ځکه عقد کې وکالت ضروری دی کنه دا ویلو کنه سبب کې ضروری دی وکالت لأن التوكيل فيها على وجه الذي تضمنه الشركة لا تصح
نو اوس پدې کې وکالت چې شرکت هم وي دا نه صحیح کیږي څنګه یو سره بل ته وي چاله کدا پټې دي خرڅ کدا سامان دي خرڅ کا او کې می پیسې من سترالې دا بزما واست شریکی نو کومې پیسې چې من سترا شي دا د دوړو شریکی کنه د چا پټې دا غوي اصل کې دا وکالت ټیک نه دی الامر څنګه دی الامر بالتصرف في ملك الغير باطل ویلی مو کنه په 94 نمبر ماده کې یو سری ته وای تر استا پټه خرڅ کنه دا امر باطل دی چې امر باطل دی چې هغه خرڅ کی هم ځان له خرڅ کو نو پیسې هم ځان له دغه دي نو شرکت په کې څنګه رااله دی وجنه په سامانونو کې شرکت نه رسي یو وجه دا شولا په خلاف د درایم او د نانیرو کله ته اوس بل تامرو کې چالکا په دې پیسو باندې سامان والا بس نیم بستای نیم بزمای خپل پیسو والا دا ټیک دی بس پیسې باندې می تور کې ورلا هغه چون کې بوره ور کړی دي نیم ساره بار ور کړی دي نو بس نیم به ولا ور کې شی به د دوړو شریکی نو دې کې شرکت صحیح شو بل وجه ولا ذکر کړی دا چې تصرف اول چې په سامانونو کې د شرا دي او بدراهم او دنانیرو پیسو کې هغه د بیع دی او تصرف اول په سامانونو کې د بیع دی او په دراهم او دنانیرو کې د شرا دی او د عقد کې هو وکالت ضروری دی نو په بیع باندې دی وسړي خپل شی دی ته ورته وایي خرڅ ک په بیع وکیل جوړي دا وکالت باطل دی وخت موید او د وسړي خپل پیسې دی او وکیل به شرای جوړي دا صحیح دی نو ځکه بدرایم کې صحیح شو ځکه دی کې اولن شراوي ټیک ده وکالت ټیک دی په بل کې اولن بیوي تاسو به دی پوه شئ دا دوه وجې دی ګوره دا وجې موږ ډیره پر وایو چې قاعده مخې ته راشي کنه اصل ورسېدلې به مې مسله دا ده چې دا رای د حنفو تر اوسه پورې جاری رای ده البته حکیم الامت رحمه الله چې ده کنه هغه په امداد الفتاوی کې لیکلي زمونږ نور فقها هم مسلکلي دي چې نن سبا د امام مالک رحم الله درای موافق به فتوا ورکوله دا مسله رااله سامانونو والا مفاوضه کې لہذا عام سامانونو کې هم عقد مفاوضه دا صحیح ده خو ځکه عقد مفاوضه کې امام مالک سیونه منیانان خو منی کنه دا کوم شرط دی چې شرکت بالا صحیح کیږي چې پیسې وی سامانونو کې نه صحیح کیږي دا اعانان کوم را روان دي نو هغه د باره وایو فقہی ضوابط کوم دي چې نن سبا فتوا بدی دا چې کوم عام سامانونه دي دراهم او دنانیرو او د مروجه پیسونه علاوه هغه کې مقد شرکت صحیح دي تاسو پوه شولې البته احناب کمزور قول دې زمنګ د احناف متقدمینو هغه کې رستو مسله روانه ده طریقه ول بدلی اول شرکت عقد کوي سامانونه کې دا ملک هغه نه بس شرکت عقد کوي نه بس به شرکت جوړ شي طریقه ور سره کوي دا خبره غوته ور سره کوي خجی ولا تنقض الشركه الا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقه ولا تجوز بما سوى ذلك ها دقد الا يتعامل الناس به تعامل تو ورما ويل دوشینا تعامل په کوم شي جوړ شو بس صحیح نکنن سبب سامانونو تعامل جوړ دم صحیح دي قياس بو تبريدون استحسان بالاجماع كالتبر والنقره لك تبر لا ستوي لك هو القطعه الماخوذه من المعدن در سونی غ ټوکړه د چې معدن نروتی او څوک وي ذهب غیر مضروب چاغه سونی ته ویل کیږي چې ټاپه په نیواله شي او نقره فزه غیر مضروبه ته ویل کیږي فتصح الشركه في بهما د دوړو کې شرکت صحیح ده کله چې تعامل جوړ شو او مسله شولې اتم مسله حیله الشركه بالعروض عروض کې شرکت کې هیله ولا وکنه هیله خو موږ ویلو چې یو واجب حکم بنا ختمه نبه خو هیله صحیح وی کنه تاسو ویلو کنه دلته بس موږ واجب حکم بنا ختمو دا سی وو کو توجه سامانونه کې ما او دا اسب
عقد شرکت کول غواړو نو د سرم سامان مثلا یو الماری کتابونه دي ما سرم یو الماری کتابونه دي توجه ما ودا به اول دا سامان د دوه خپل سامانونه را یو نو شرکت ملک بشي سامانونه یو شو دا کوم مجموعه سامان چې زمام پکې ملک دي دا غم پکې ملک دي د شرکتي ملک نو تاسو راسي اوس بل دینه بس اوې د سی برا یو کو چې زبو ته ملازمه کوم کتابونه دي ګوره پر خبره مې ونکړه یو الماری کتابونه د سره دي یو زما سره را یوي کو یا یوي نکو خود ته ویما د زمانیم کتابونه استا دا وې د زمانیم کتابونه استا نو د الماری کې نیم کتابونه ازما او ازما الماری کې نیم ددو نکه به یو کو کوي نکو شرکت ملک قائم شو خیلم دې کنم دې یو من غنم د سره یو ما سره را یو کړه شرکت ملک قائم شو اوس به خرڅ کو به پیسې من استراشي نغه پیسو کې به شرکت عقد شي اول شرکت ملکو به شرکت عقد شو دغه نه بس د مخ کې شرکت کوي په شرکت عقد چلیږي تاسو په نه شولې واذا اراد الشركه بالعروض باع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال الاخر قرض به کی ماده باع ټکه بکنه ویلې نیم الماری کې ترونه یا نیم غنم چې ماغله ورکړه عوض داغه د نیم الماری کې یعنی مبادره المال بالمال بيع به وکړو دا با شرکتی ملک شي ثم عقد الشركه به باقاعده عقد د شرکت وکي شرکت عقد به وکي حجي هذا وقع اتفاقا لانه لو باعه بالدراهم ثم کله سی وکو زخپل نیم کتابونه نیم په د پیسو باندې ور خرڅ کما او دا نیم کتابونه ما باندې په پیسو را خرڅ کی زما کتابونه نیم دته او د کتابونه نیم زما به هم شرکت ملک را لې دا نه د زوري چې داري زما سامان نیم سامان پایوس کې د نیم سامان والا مدانه د زوري کې پیسو باندې مبارها لن د شرکت ملک قائم ول ضروري دي اول ثم قد الشركه وصدق د شرکت به ولي کوي کڅو وای چې لا يحتاج الى قولي ثم قد ويوجد هذا قلنا يحتاج الى ذلك لان بالبيع انما هو شركه ملك بيع سرغ سرب شرکت ملک راغلو او دا ثم قد ذکر ویل چې شرکت عقد د بار به باقاعده ایجاب او قبول کوي څو مسائل وشو تر وسه اته مسائل وشو دا د شرکت مفاوضی تبل به ختم شي کنه راځي وایو مړه ان شاء الله رسیږي وته ګورئ څلور مباحث تر وسه وشو پنځم واما شرکت العنان دا پنځم بحث دی پدې کې براته تقریبا 12 مسالې بیانې اول نمبر حکم اصلي بیانې د شرکت عنان اما شرکت العنان فتنقض الوکاله دون الكفاله الکه دې کې صرف د وکالت منعقد کیږي کفالت باندې نه منعقد کیږي دې کې به یو د بل وکیل وی کفیل با نوي او دا خبره موکړه چې عنان ما ویل دواړه ویل سيدي العنان كالكتاب د سم سيده وقيل بفتح العين من عنان السماء وجه له دې کې دا ذکر کړی دا چې دې کې کفالت ولې نه وي عنان عن دې عن ویل کې راسته او یو وخت د لفظي معنی د هدايه کې وقاعده ده چې دا کوم عقود چې توجه دي د شرعي عقود دا به موافق د لغوي الفاظ منعقد کیږي ښا دغه مخالف به نه منعقد کیږي نو الته کې راز معنا ده او ته په کې کفالت راولي خو مساوات ته وي هغه دې مخالف دي مرحله دی وجنه به کې کفالت نوي فتنقض على الوكاله دون الكفاله دا اوس انتهي اهم دي لکه دا مروج دي دا چې اوس موږ ته پټکی یاد شي حکم یې ټولو ته یاد شي یو چې څه اخلي نیم بزان لا اخلي بتوري اصل او نیم ببل لا اخلي بتوري وکالت خو که پیسې به پورې شولي اکاس به پیسې صرف د دنه غوړي چې عقد کړي دي بل نه نشي وخت له ځکه کفیل نه دي پدې ورسېدلې
وحكم التصرف بلان قاعده لیکي لا يثبت بخلاف مقتضى اللفظ اذا هدايه کې خدای پاک لاندې رام مستری هدايه کې دا قاعده ده حکم د تصرف دا نه ثابت ديږي په خلاف د مقتضى اللفظ دا بو یو کې اوځي کې وا مخکې راځي ملي چې په دې شرکتي عقد کې دا نه د لازمي چې دوړه دی عمل کوي عمل یو کس کوي او پیسې د دوړو شریکي بهم شرکت دی البته د دې بخیل ساتي د کوم کس چې عمل کوي یا خو بغټه د تزه تور کوي یا بغټه د دوړو شریکي اوس کچري عمل یو کس کوي یو غټه څوک چې بقلار ناس ته غلط زه تور کوي به جایز نه ده به ربح مال یزمن ده تاسو پیږي کنه پیږي ځکه پیسې مثلا د دوړو یو شان دي کته لزیت پیسې ور کوي مثلا 3 روپۍ وګټلې یو ته 1 روپۍ دغه د پیسو ملاو شولا 1 لک روپۍ دي بل ته 1 روپۍ دغه د 1 لک روپو ملاو شولا نو 1 لک روپو زمانو 1 لک روپو ګټم رااله دا 1 روپۍ چې د عمل ولا لزیت ور کوي دم صحیح ده ځکه موږ ویلو د اجرت د خستلو 3 طریقې دي د ګډ پیسو د خستلو یو عمل له غدل تراله لکه مضاربت کی چی یو پیسې دي د دوړو چې واخستلې پیسو وجه پیسې واخې یو روپۍ واخستله او بل زمان دی دا څه ده کنه نو بهر حال لا یو عمل کوي دا زه تخستې شي او کډواله مساوي خپل عمل مفت کې کوم سیدا اوس که 1 لک روپۍ دی یو د بل دی او دا کم د یو پکې عمل هم دی او ګټه بل زیات علی نو به صحیح نه وجه سره 2 روپۍ وګټلې 1 روپۍ دی 1 لک روپۍ واخستله څوک چې عمل کوي 1 لک روپو ولا 1 روپۍ بل واخسته څوک چې عمل نه کوي د 1 روپۍ چې غزې تیلی عمل د وجه نه لی عمل نشته پیسو د وجه نه لی نو پیسو کې خو دا اخستې ده زمان د وجه نه زمان شته نه زمان خو د خپل به قدر الپیسو دی هغه خو اخستې ده دا بل خود خپل پیسو موافق زمان دی هغه مخستې دغه پیسو زمان خود نه دی اخستې دا پیسې چلی دا ربح مال یزمن ده تاسو په ان شولې دا یاد ساتئ کا ربح مال یزو سره د دې شي ګټالي چې زمان نه جایز نه ده پوه شئ به برحال مثلا دا وکړه چې شرکت عنان کې کچریو عمل کین جایز ده خو پیسې به برابر تقسیمي یا به عمل ولا لزیتی ور کوي که مقابل لزیتی ور کوي به جایز نه وي ته ودرې چې سبق پوه شي بدایي کې وای وین شرط العمل على احدهما وصورا فإن شرطه على الذي شرطا له فضل الربح جازا خیالم دې کنه چې د برزيتي ګټه د عملي پاغه کو وسې شو وین شرطه دا عمل شرط کړو على اقلهما ربحا باندې لم يجوز وجه لان الذي شرط له زياده ليس من الزياده مال ولا عمل ولا زمان د تزيتي مال نشتره او نه د عمل نشتره نه د زمان نشتره وقد بينا ان الربح لا يستحق الا باحد هذه الاشياء الثلاثه اخر سره دلته به مخیره کې وایو تاسو پوه شئ کنه صحیح ده بدایي سنای جیل نمبر 7 صفحه نمبر 518 نن خو ډیر نه درځي پدې ورسې دي خد شرکت عنان یو مسله وشولا فتنعقد على الوكاله دون الكفاله دویمه مسله ويصح التفاضل في المال على كذا شرکتي مفاوضانه د دې کې یو که زیات پیسې ملک لري بلکې ملک لري صحیح یو که شرکت ته زیات پیسې رواچي 2 لک بل لګي رواچي 1 لک ام صحیح نه ملک مساوات ضروری دی او نه شرکت ته رښتول کې مساوات ضروری دی دا مشوله نه دا 2 فرق وشو کا التا کفالتو دلته نشتا الته مساوات ضروری دلته نشته الفرق اول او فرق ثاني درېمه مسله راته وایا ويصح ان يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح دام سيدا
مال یو لک روپۍ وي او ګټه یو ته زیاتې ولی و د زیاتې کې شي مهارت زیاتې دې په وجه باندې ګټه زیاته خستلې شي هغه پنیمه ګټه نه دی راځي به ته هم ځاسي ګرځېلو به هټول زکو نو مال به زیات راکې وای ښا وان شرط الربح للعامل اكثر من راس ماله جازا شامی کی وای ښا تاسو په شو ټکه نه کړی قریب ګټه چې دا شرط ولګي عامل تا اکثر من راس ماله بس جائز ده چې 84 نمبر صفحه فقهی ضوابط کې وی غیر عامل شریک کا سرمایہ کے تناسب سے زیادہ لینا جائز نہیں ده بسره الټا کړی دا غیر عامل شریک کا غیر عامل کا سرمایہ کے تناسب سے زیادہ لینا جائز نہیں ذکر حمالہ میزمن ده برحال امام ظفر امام شافعی صاحب دی یو ګټه زیته نه مني مونږه وای چې یو کس کې شامل کی قوت دغه بوزه زیته لی سیده کا او نبی صلی الله علیه وسلم فرمای الربح على ما شرط والوزيعه على قدر المالين ور الربح چې څنګه شرط ولګو هغه شان سیده مساوات نه دی ضروري على ما شرط او پاتې شو وزيعه نقصان چی اعلی قدر المالين دا قاعده بر الرستراشي نقصان به د مال موافقي دا څنګه چې یو 2 روپۍ ګټالي یو لین نقصان بم داسي نقصان د سینه ده ماده نمبر اتمه کې موږ څه ویلو 86 نمبر ماده کې النقمه بقدر النعمه هم دا شان وی الغرم من الغنم مخکره زي ويجوز ان ينقض ها كل واحد منهما ببعض ماله دون بعض دای څلورمه مسله شولات درې مدغوا ويصح ويتساوي في المال ويتفاضل في الربح څلورمه ويجوز ان ينقض ها كل واحد منهما ببعض ماله دون بعض وقت ویلی کنه ويصح التفاضل في المال هذا ملک خبره واخا یو ملک زید دی بل ملک کم دی او دلته وس شرکت ته چرړی رچي یو لک خپل مال نه راوچي بل 2 لک هم سیدات ځکه دې کې مساوات ضروری نه دی مخکې راځي پنځمه مسله ولا تصح الا بما بينا ان المفاوضه تصح به الک دام نه صحیح کیږي مگر پاغه دراهم او دنانیر فلوس نافقه یا په کوم باندې چې تعامل جوړ شوی کتبري و النقره کوم کې چې مفاوضه صحیح کېدله خو موږ الته خبره کړې و چې تعامل کچری د سامانونو باندې د خلکو جوړ شي تنویر رحم الله وای بس سیدا دلته دغه خبره ده که په سامانونو باندې خلکو د عقد کولو شپږمه مسله ويجوز ان يشترك ومن جهه هذه دنانير ومن جهه الاخر دراهم ودم سیدا چې یو طرف دنارینی بل طرف دراهیمی پیسو کې جنسیت یو کېدل دا ضروری نه دی یو سره یو ډالر واچي بل پاکستانی روپۍ هم سیدا مخکې راځي اومه مسله اثر او عدم الکفاله وسواوري چې یو څه واخیستل وخت ویلی او مطالبه به هم داغه نه د پیسو کې بل مطالبه نشي کېدلې او مشتراه كل واحد منهم لشركه طالب بثمنه دون الاخر دومره ده چې هغه پیسې ور ادا کړلې حالان کې شه د دوړو شریک د پیسې خپل ور کړې اني وی ودا بل نوالي وکیل ويرجو على شريكه بحصته من الثمن ورسدل بي خدا الا ان ادى من مال نفسه کا او کړه شرکت مال نه ور کړی به بل نه چالي بس به خو صحیح ده اما اذا نقد من مال شرکت لا يرجع او کپته نه لګیدله چې کم نه ول کړی او دو ویل چې ما د خپل ذاتی مال نه ور کړی دي او بل نه من لغه انکار کوونو نو به قول د منکر له اعتبار دا بګوان راولي کا القول قول المنكر مع يمينه قاعده ده زبس کیت و مسلم له ویلي